السلام علیکم زه منیس خان او نن د اگست 19 تاریخ سواد بونیر باجوړ کې چې کوم سیلاب تباہی کړی دا بدقسمتۍ نور باران شروع شو نو د ریلیف کار له ډیر خلک تللی دي ډیر ادارې ته دي ډیر په انفرادي حیثیت سره هم خلک تللی دي هغوی کار کوي خو نور بارانونه دي او 2-3 ورځې به نور ومي د دې نه پس هم یو د باران سپیل دی دا د 10 سپتمبره پورې NDMA والا وایي چې بارانونه به وي په 2 قسطو کې خو هلته کې ریلیف والا هم ډېر خلک ته دي سامانونه یې وړي دي راشن یې وړی دی اوبه یې وړي دي ځکه چې هر څه په میدان پراته دي او خلکو ته مشکلات دي نو ستاسو د وسه چې هم څه کېږي کو په خپله نشئ تللی هغې ځایونو ته پیسې ولیږئ راشن ولیږئ زما په خپل هم ډېر زیات زړه دی خو بس زما تاسو ته پته ده والدې ته یو میاشت مخکې هارټ اټیک شوی او هغه لا پوره ریکور نه ده نو زه د هغې نه نشم خوځېدی ځکه چې والدې حق را باندې ټول نه مخکې دی او دا د برکت ډیری د دوازي په دې وجه زه نشم تللی کې زما اړه دی چې زه اوس په بونیر کې ناست وي یا باجوړ کې یا سواد کې او د هغې خلکو سره مې مدد کولی د لاسو خپو مې کولی د پیسو به مې لږ وس کېدو خو د لاسو خپو مدد به مې کړی نو تاسو نه چې څه کېږي هغه وکړي دویم یو خبر دا دی چې مولانا فضل الرحمن صاحب یو پریس کانفرنس کړی دی او ډېر عجیبه خبره پکې کړې ده هغه دا ووایي چې اپریشنز کیږي نو په وزیرستان کې چې کله په کور باندې ګوله راوغورځېږي او خلک پکې عام سیویلین ماشومان یا زنانه شهیدان شي نو فوري دا د هغوی الفاظ دي زه خو دا جرأت نشم کولی زه ډېر کمزور او غریب سړی یم خو مولانا صاحب ویلی شي نو د هغه د خبرې وزن هم دی ځکه کو دا بل چا کړی وي نو چا په یقین نه کو خو مولانا صاحب د ډېر غټې پارټۍ سربراه دی او هلته کې ډېر لوی سپورټ دی نو هغوی وایي چې بیا فوج راشي او هغه لاش یوسي او بیا وایي چې راشي او دا لیکلې راکړي چې دا دهشتګردو نو وایي خلک ورته وایي چې صاحبه دا څنګه دهشتګردو دا خو په کور کې د شپږو میاشتو ماشومه وه یا زنانه وه یا بوډا و دی خو څه په مورچه کې نه دی ناست ده سر ته ټوپک نه دی راغستی دی خو په کور کې ستا په ګولۍ لګېدلی دي نو وایي چې دا یو افسوسناک صورتحال دی د اپریشن هېڅوک مخالفت نه کوي دهشتګردي ختمول پکار دی خو خلک د داسې واقعاتو د وجې نه د دې مخالفت کوي چې عام سیویلین پکې ډېر په عذاب کړي دریم یو خبر دا دی چې تاسو ته پته ده چې مریم بیبي تلې ده جاپان ته او د هغې اوس میډیا ریپورټس کوي چې ایکسپیکټډ خرچه 10 کروړه وه خو هغوی له 16 کروړ روپۍ جاري شوي دي ته اندازه وکړه چې پوره د 40-50 کسانو وفد دی ایرفورس جاز دی او دا دورې د هغوی دا دعوه کوي چې سرکاري ده نو سرکاري دوره دی چې تا له هغوی هلته انتظام کوي خو دلته کې خو 16 کروړ روپۍ جاري شوي دي نو ډېر قرضو ملک کې دا عیاشیانې صرف پاکستانیان کولی شي بل څوک نشي کولی اول ته یو فوټیج راغلی دی چې مریم بیبي د خپل پوره کابینې سره ولاړه ده او چا سره چې مذاکرات کوي جاپاني ورته یو جاپاني ولاړ دی او هغه هم وړوکي یو منرل واټر بوتل ځان ته مخې ته ایښودی دی لکه د زمونږ ټوله کابینه د هغوی د یو سړي برابر کار کوي نو هغه ورته دی دې کې هم عبرت دی بیا د مسلم لیگ نون هم ډېر حمایتي دی او ځان ګڼي چې زه د ټرمپ سره مشیر پاتې شوی یم ساجد دارر نومې دی هغه یو ټویټ کړی دی او ډېر عجیبه هغه وایي چې د دوی د ذهن نه لا مغلیه مزاج نه دی تللی د IMF نه قرضونه الو او د جاپان داسې دورې کوو نو هغه هم پرې ډېر تنقید کړی دی یو خبر بل دا دی چې تاسو ته پته د دې پیرې له جشن ازادۍ کې په سرکاري اشتهارونو نه قائد اعظم بابا بالکل غایب کړی نو بیا عوام په دې باندې ډېر غوسه وشو او تحریک انصاف والا مو وایي چې په 16 تاریخ باندې به موږ د قائد اعظم بابا تصویرونه راسري او ریلی به وباسو په لاهور کې چې کومه ریلی ایستې ده په هغې کې ډېر معزز خلک یې ګرفتار کړي پړه لیکه نو اول خو جج صاحب بغیر تپوسه د هغوی 3 ورځې ریمانډ ورکړو او بیا پولیس چې 3 ورځې پس راوستو نو اوس د میډیا ریپورټ کوي چې د یو کال زاړه یو FIR کې ټول نامزد کړه او 14 ورځو له
بیا ریمانډ واغستو. نو دا بدقسمتي ده چې د یو کال په زوړ کې صرف دا جرم دی چې د قائد اعظم بابا تصویر راغستو. نو لکه دوی داسې کوي چې غالبا قائد اعظم بابا هم د پاکستان نه وباسي، ځکه چې قائد اعظم بابا د 1948 تقریر چې دی او حامد میر په خپل کیپټل ټاک کې ویلو چې د هغه د تقریرونو یو کتاب دی او په هغې باندې پاکستان کې پابندي ولګېده، صرف په دې وجه چې د آئین او قانون خبره کوي او د هرې ادارې خپل رول کې د ډیوټۍ نصیحت کوي. نو په دې وجه کې دې چې قائد اعظم بابا هم په لږو ورځو کې د ملک نه جلا وطن شي. بل یو خبر دی چې په اول ځل باندې پاکستان ته اوس ته پته چې زموږ کاټ ایکسپورټس چې کوم دي د ټیکسټایل، نو هغې کې د کاټن انډسټري ډېر لوی رول دی او په اول ځل باندې 50% په ملک کې کاټن انډسټري بنده شوه. یو طرف ته وایي سټاک ایکسچینج په اسمان کې روان دی، بل طرف ته 50% چې بنده شوه، نو په زرګونو لکونو خلک پکې بې روزګاره شو. خو دوی په خپلو مستیانو کې دي، عیاشیانو کې دي. بل یو سروې تازه راغلی ده او هغې کې وایي چې په ښارونو کې د خلکو ژوند ډېر په سخته دی. دهي علاقو کې خو سړي سره کور کې غنمي جوارې کرلي، شړشمې وشي، کار یې روان، خو په ښاریو کې 74% خلکو ته خپل د میاشتې خرچه پوره کولو کې ډېر مشکلات دي. نو دا یو څو خبرې وي ما وی چې تاسو سره شیر کړم. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي. ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.